سلامونه نیکې هیله او احترامات په عبدالوهاب سواتي ما ملګرو دا مهال بیخي د غر یو سر دی هغې ته راغلي چې عالمي سر ورته جی عالمي سر ورته وایي په هغې کې ناست یو دا یوه کمره ده په دې یوه کمره کې جومات هم دی په دې یوه کمره کې مدرسه هم ده ماشومان پکې سبق هم وایي د بده مرغه دلته بېوسي ډېره زیاته ده تاسو ته پته ده چې د غره سري هلته بېوسیانې لږې زیاتې الحمدلله موږ ورله دغه قرآن شریفونه هم راوړي دي قاعدې مو له هم راوړي دي خو دوی د راهیلونو ډېر زیات کمی دی ما په دې جومات کې ولیده نو تقریبا شپږ اته یا لس راهیلونه به وي نورو د قرآن د ښودو دپاره کم کټکی راهیل چې ورته وایي هغه نشته نو مسلمانانو وروڼو موږ تاسو ته بار بار یو خبره کوو زموږ سره مولانا صاحب ناست دی د دوی نه ما تپوسونه وکړه نو یو خو دوی دا وینا وکړه چې یاره دلته موږ ته د دې جومات دا یوه کمره چې کومه ده د دې د جوړولو موږ ته اشد ضرورت دی او دا به زه تاسو ته د کیمرې په دې سکرین باندې وښیم چې یاره دلته دا زړه آبادي ده دغه د لرګو آبادي ده د راولېدوی خطره ده نو مسلمانانو وروڼو تاسو ته به زما دغه ګزارش وي که په دې کې څوک ځان له آخرت له څه توخه وړی شئ د دې کمرې د جوړېدو په شکل کې نو دا ستاسو دپاره یو چانس دی بل زه تاسو ته بار بار یو خبره کوم چې تاسو سواتي فاونډیشن سره خپله مرسته کوئ چېرته چې هم یتیمانان بېوسه لاچاره غریبانان فقرا طلبا یې نو هغې ته موږ دغه قرآن شریفونه دغه سپارې رحیلونه بیاض القرآن دغه ورته موږ رسو بل موږ تاسو ته بار بار دغه وینا کوو چې چېرته ضعیف قرآن شریفونه یي چېرته مقدس اوراږي د هغې زموږ سره د کفن دفن نه انتظام شته په اسلامي طریقه باندې د هغې موږ کفن دفن کوو نو تاسو ټولو مسلمانانو وروڼو ته دغه درخواست دی چې زموږ سره په دغه کې تاسو کومک کوئ موږ ته نشاندهي کوئ دغه قرآن شریفونه به موږ د بې حرمتۍ نه دغه مقدس اوراق به موږ د بې حرمتۍ نه بچ کوو دغه به په اسلامي طریقه باندې موږ ښخو بل د دې قرآن په مد کې زموږ سره ځکه مرسته وکئ چې ډېر داسې طلبا دي چې د هغه د قرآن د وجې نه د اسلامي کتاب اغستو د وجې نه هغې خپل علم پوره نه کړي نو دا زموږ د علم بزغلي دي که د دوی سره موږ لږه لږه مرسته کوو نو دوی به حافظان هم جوړېږي عالمان به هم جوړېږي مفتیان به هم جوړېږي سختې تکالیف شوګیرې به دوی تېروي او ثوابونه به موږ ته میلاویږي نو که موږ یا زموږ بچي یا موږ یا تاسو حافظ قرآن نه یې جوړ شوي مسلمانانو وروڼو نو محافظ قرآن ضرور جوړ شي ټول مسلمانانو ته مې درخواست دی چې محافظ قرآن جوړ شي قاري صاحب محترم ستاسو نه به دغه گزارش کوم دغه درخواست به کوم دغه التجا به کوم زموږ سره د 15 روپو په شکل کې د 10 روپو په شکل کې د 10 روپو په شکل کې دغه زموږ مسلمانان وروڼه خویندې وروڼه چې کوم دي هغې زموږ سره په دې کې کومک کوي نو تاسو ته به دغه یو درخواست کوم چې تاسو دغې خلکو ته دعاګانې کوئ زیات پکې مسافر وروڼه دي زموږ خویندې وروڼه دي دې ټولو ته تاسو اوس نه خو تاسو خامخا دې ته دعا کوئ چې کله سبق وایي دعا ورته کوئ ولې الله سپارو ملګرو د الله په امان